باندې خدای پاک دا مونږ چې کم ناسو دي ته خدای خیر کو کنه چې څوک تللی دی خو تللی دي او بله دا چې هغې ورځو کې مونږ یو پیشنګویي کړې وه چې طالبان امریکا وځي او طالبان له پې خدای ګټه ورکوي او جو هغه وشوه اوس د خدای پاک نه بیا مونږ دا غواړو چې د پاکستان او د افغانستان د هغې طالبانو په منځ کې جنګ را نشي ځکه د امریکې دا شوق دی چې خپل بدل اوس په دې طریقه والي هدي په یو بل کې وجنګوي زمونږ نننۍ خبره چې ده هغه به په کور او په چم ګاونډ باندې قرآن کریم چې دی دا د هدایت کتاب دی او د دې نه هغه خلک خوند اخلي که نه چې هغه ایز ا ګایډلاین چې ورته وایي چې هغه ته هغې ته ګورې او سټپ اخلي نو مونږه کور کې څنګه صورتحال پکار دی او په چم ګاونډ کې څه صورتحال پکار دی تاسو کو د خپلو کورونو اندازه ولګوئ تاسو باریان شئ چې الله تعالی د هغې په باره کې څنګه خبره کړې زموږ دا کورونه چې دي که نه دا څنګه جوړ دي ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا الله تعالی وایي چې ګورې زما په نښو کې غټه نښه دا ده که نه چې تاسو له مونږ په کورونو کې د کور دا یونټ چې دی که نه کوم ځای نه چې سټارټ اخلي هغه ښځه او خاوني او دا ښځه خاون کله چې خدای وله بچي ورکړي که نو دې ته بیا موره پلار وایي بس ټرمینالوجي بدل شي اول وی لکه چنغول دی او چنغله ده د هغې نه پس وایي چې دا مور ده دا بچی دی دا لږې ورځې پس دا چل کېږي دا ښځه خاوند چې دی دا یونټ دی د دې نه سټارټ اخلي نو الله تعالی وایي دا ښه سره ما کړي دي ته زموږ فکر نه دی الله ورته زموږ فکر کوي ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا دا د الله داسې آیات دی که نه ګوره آیات څه ته وایي مونږ وایي لکه قرآن په آیاتونو مې قسمي آیاتونه مونږ وایو که نه 6,000 6,100 آیاته دي دا په کتاب مکنون کې دي کتاب مکنون دی ته وایي چې هغه دا په دې قرآن کې چې د ګتو په منځ کې دی که نه دا کتاب دی دې ته کتاب مکنون وایي او بل دی کتاب مفتوح کتاب مفتوح دا کائنات دی په دې کائنات کې چې څه دي که نه الله تعالی هغې ته آیاتونه ویلي دي یعنې آیاتونه دو قسمه دي یو هغه آیاتونه دي ان ورډز دې ته وایي ورډز آف ګاډ د الله تعالی الفاظ چې دي په دې ګتو کې دننه چې کوم قرآن مجید دی دویم دی ورک آف ګاډ د الله تعالی کارونه چې دي هغه په کائنات کې خواره دي ته چې غیر چا پورې ګورې نو د الله کارونه به وینې خو چې د هغې دپاره څه دي لعلکم لقوم یتفکرون چې د سوچ ماده یې د پکې نو یو د سوچ ماده دا ده چې الله تاسو له ښځې پیدا کړې ښځې نو هغه ښځې ستاسو من انفسکم ستاسو دغه نه وې د مفسرین ډېر عجیبه عجیبه خبرې کوي وایي دا چې مونږ ته ویلی وی چې ته به د پیري سره واده کوې د انسان سره د واده نه کېږي نو ډېر ګران به سړی به تېرېدو او چې لکه د پیري دغه سره چې خاپیری به ځان له ګورې نو خاپیری به چېرته وې چې ستاسو نکاح به د خاپیری سره کېږي او که دا ویله چې نه څاروي سره به کوئ بني آدم نو بیا به ډېره ګرانه نه وه نو الله تعالی دې ته زموږ فکر وکړو چې ګوره من انفسکم ازواجا نو د عالمان عجیبه عجیبه خبره کړې آدم علیه السلام خو خدای پاک ډایرکټ پیدا کو ډاروین پې ډېر سوچ وکړو ساینس پې ډېر سوچ وکړو چېرته دا آدم څنګه راغلی و نو هغې وایي چې یاره خو یو چینجی و وایي چینجی څنګه راغلی و جوغلی شي د خدای دې خوار نه کړم چې اوس دغه ځان له ګډې وډې وایي نو سمه خبره ول نه کوي خو آدم علیه السلام په خپلو لاس الله تعالی په خپل لاس آدم پیدا کو نو کله چې آدم علیه السلام پیدا شو که نه نو وایي خوب وله ورغی وده شو یک یوازې و لکه دنیا کې خو نور څوک نه ولا که نه نو الله به بس وروسته به سیسټم چرګېږي نو چې راپاڅېد جو په خوا کې ښځه ناسته وه هوا نو هوا به د آدم علیه السلام د پوښتنې وی الله پیدا کړه نو آدم علیه السلام تاریان چې دا څوک دي نو هغه ورته ویې ته څوک یې نو هغې ورته زه ستا تسکین یم ستا سکون یم ستا اطمینان یم د دې نه دا پته ولګېده چې هغه سړی ډېر بدقسمت دی چې د هغه په کور کې سکون نه وي کوم خلک چې په کور کې سکون نه وي هغه ډېر تنګ وي نو هغه مریض ډېر ستړی شوی نو هغه ما ته وی یو داسې ځای ته ځم د تورسک د بونیرو یعنې د تورسکو نو ما ته وی چې چېرته کې شور نه وي نو ما ته خو په تورسک کې داسې ځای نه معلوم چې هلته شور نه وي سکون دې شته که نه چې په کور کې سکون نه وي دې خوا کارخانه د هغه ډزې ډزې کوي دلته کې کلنډران ډریوران چغې وایي سواړی سواړی نو ته چې کوم ځای ته ځې نه هلته شور دی نو کور به بچم چې په کور کې هم شوري او خلک ښځې هم جاړي او سړي هم جاړي او واړه هم شور کوي او ستاسو قدر نه کوي نو سکون ختم شو که نه نو لیونی شو نو دومره ډېر شی لارجکټر یې وله ورکړي ډېر شی ګولۍ ورسره وې نو ما ورته وایم یاره ما ته خو په بونیر کې په تورسه کې داسې ایریا نه ښکاري چې هلته به سکون وي مې کتله دې کس ته د غاړې نه شفټ کېږي جاپر ته جو هلته به هم شوري که د هغې نه بره زموږ د شنې ته راځي جو هلته به هم شوري ځکه ډېر شی کارخانې دي که نه نو اصل شی سکون دی نو الله تعالی په دې کې وایي چې ما تاسو له ګوره من انفسکم ازواجا تاسو
ما چې کومه زنانه درکړې ستاسو دي نو هغې دپاره څه دي د ډېره نه غټه خبره چې الله کوي وجعل بینکم مودة ورحمه او دا محبت او رحمت ما واچاو په دې کې وی دا ښځه خاوند چې دي که نه دا مختلف دي خو دی یو بل ته رغبت دی دا رغبت الله وی دا ما پیدا کړی اوس ته سل پیرې ډېر شی پیسې ولګوه خو په پیسو باندې لکه مینه نه پیدا کېږي مال اوس ډېر شی پیسې راکړه چې ته د عمران خان سره مینه وکړه زه سره نه کوم عمران خان والا وله ډېر شی پیسې ورکړه چې تاسو سره مه کوئ ورسره کوي دا د خدای پاک اچولي دا یې پړه کې یو سړی وایي زه هر څه کومه د پلاني دپاره دا ولې پړه کې مینه دا مینه خدای اچوي نو کله چې د ښځې د خاوند په منځ کې مینه نو مینه دویم شرط شو نو وجعل بینکم ورحمه دا مینه په هلکوالي کې ډېرې دی هلکوالي ته د ښځې خاوند ته څه وایي چنغول او چنغله ورته وایي دا چنغول او چنغله چې کله وخت تېرېږي که نه دا بیا بابا ابی کېږي نو بابا ابی چې دي نو هغې ته رحمت کي رحمت څه ته وایي ترس ته نو هره بوډۍ چې دا هغه وایي جینکو بابا لن سپلی برابر کړي که نه جینکو جامین ولنځلي دي که نه اوس ته چې ورسره جینۍ وي تا خو به سره جنګونه کوله موږ دې پې بقله راوستو دا ولې ابۍ پې اوس خفه کېږي ډېره ځکه ترس شو که نه بابا مو د مورن خیال ساتئ د نیان خیال ساتئ اوس خو هغه سکس چې ورته موږ وایو هغه اشتها خو ختم شوه اوس رحمت نګور الله تعالی هغې کې ته اشاره کوي وجعل بینکم مودة نو په مودن باندې ختم نه شوه نو ورحمه نو رحمت شو بیا نو د هغې نه پس دا ولې چې د دغه څه دی ایم یې څه دی لتسکنو الیها چې تاسو سکون حاصل کړئ نو په دنیا کې غټ شی سکون دی دې وجه نه دا مختلف اقوال دي چې هغه سړی د خدای نه نورس نه غواړي چې هغه له خدای ارت کور ورکړي ښه ښځه ورکړي ښه ګاونډي ورکړي او ښه سورلی ورکړي د چا سره چې دا نه بلو دا جوړو یوجر دغه دی راوسه دی په دې کوټه کې چې کوم کسان دي د هغې څه غم شوی یو کس تقریر کوي داسې خوږ تقریر کوه هغه لکه تاسو لیوني شوي خو نه چې وایي چې داسې به کېږي او داسې به کېږي یو حکومت ته مه قارېږئ ځکه چې د خپل کور غور څوک نشي کولی دا څومره ګران کار دی د ټول حکومت غور به څوک وکړي خو د حدیث مفهوم دی چې د چا کره څلېرویشتو ګنټو روټۍ دوره په تمبو کې په خمبه کې او په کندو کې وړش دی چې 40 ګنټو له پوره شي او د چا سره په خیر ښېګړی نو هغې وی عافیتي وی عافیت څه ته وایي نو حاجي صاحب وی دا خبره ما په کینیډا کې وکړه نو په کینیډا کې چې عافیتي نو چې عافیت څه ته وایي نو موږ له خو پښتنو له خو نه راته نو یو څه لرزې هلته موجود دا خو د بلا زامن دي هغه مړه عافیت څه ته وایي خو چې نر مټیزه نه او د هسپتال مریض نه دا چې په تا ډز وشي که نه چې پلانو په باندې راپورټ کړی دی یا دا را باندې وشي چې پلانۍ یا پلانۍ هسپتال ته وړه غواړي نو چې ته سهار راپاسې دا نه او ګاډي ټول ولاړي چا تختولي نه اغلا ده نه چا کړي نه دې دا دا عافیت دی که نه بې نور د خدای نه څه غواړې سړي هسې ځان وې مه خفه کوئ او دا کوم موجوده حالت چې دی د هر چا کره 40 ګنټو روټۍ شته او ګراني شوه یا ځاني شوه په دې پسې مه ځئ د دې ته ویلو لتسکنو الیها چې تاسو ته سکون حاصل شي دا سکون چې حاصل شي که نه دا کم میل میلاپ چو شو د میل اینډ فیمیل زنانه او د نارینه د دې اصل مقصد صحیح وابتغوا ما كتب الله لكم الله چې تاسو له کوم شی لیکلی دی هغه اولاد دی نو د ټولو نه غټ نعمت چې په بازار کې نه میلاویږي هغه بچي دي نو که فرض که بچی نه که نه نو هغه یو سړی ډاکټر صاحب د 40 سال پس د بل ډاکټر صاحب سره میلاو شو دا زما ابزرویشن هغه ورته ډاکټر صاحب څنګه دی ښه دی هغه ته څنګه ښه ته ظاهره خبره 40 سال پس به څومره بوډاګان شوي دواړه نو ورته بچي دي شته نه وایي نه یوازې یو وی څوک دی وی بس زه نو بل ډاکټر صاحب دی تپوس کوي بابي څه حال دی وی بس هغه هم ده وی بس دواړه یو انته سوچ وکړه چې سړی دې ایج ته ورسېد سړي سره دومره پیسې او بیا یې بچي نه نو چې چا بچي وو نو هغې د دې احساس نشته چې د چا نو نو زکریا علیه السلام خپل رب ته څه وایي وزکریا اذ نادا ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین زما ربه ما یوازې مه پرېږدې ماله بچي راکې هسې نه چې زه کونډ زه دغه څه ورته وایي میرات پاتې شم ولا تجلني فردا چې یوازې ما داسې ګرځم څوک مې نه کم خلق چې مشرانی ا دې خپلو بچو د اکټیویټیز ته ګوري چې دا بچي ما سره دا ښه کوي دا ښه کوي دا ښه کوي د اسري کړي جامې دله وړې دا مې دله بوټان راوړله دا مې دله شړی راوړه چې دا نه وی چېره ما بس چل کوم
دا بچی چې نه دا بوډاګان به چاته حواله کوي اولډ هاوس ته به یې لکوي خو اولډ هاوس ته به یې څوک حواله کوي چې کله هغه په امریکا کې یا په برطانیه کې نو چې په بونیر کې نو چېرته به یې حواله کوي نو مرکز ته لاړ شه که هغه به دی هغه به لاړ شو او وې څو ورځې ورکړې دا خو ماته خبره کوله وې څلوېښت ورځې یاره وې څلورو میاشتو له نه ځي دا ولې دی ځان خلاصوي نو هغه ځای نه حاجي صاحب عزت خان استاد خبره وکړه یو سړو وې بوډاګان مه رالېږئ دا هلکان راولېږئ که نه نو موږ وایو یاره پیسې مې له ملایانه راولېږلې ته پې عمرې له لاړ شه نو ما ته حج له نه ځې دا سل پېرې عمرې له لېږې خو ځان تې خلاصوې که نه دې ته ځان خلاصوي نو وایي دی په مرکز کې وایي مقیم شو نو هغه ورته ویې هغه یو ډېره خوږه خبره کوله وی دوباره راغی ما وی چې ولې وجل دې نه وخوږه کو نو هغه وی چې او که نه چې کور ته لاړم نو وی چې انګور مې ښځه خو مې مړه وه نو انګور مې زوی مې د یو بل سره جرګه کوله چې دی به کوم ځای سمولي وی اخر کې دا فیصله وکړه چې هسې جمع دی ساړه ډېر دي او دا پورې غوجل چې دا ګرم هم ده جوال ته وله کټ واچو چې دا مې ورده ما چې دې ځای نه خو مرکز ښه دی دې ته وایي دا ولې چې کله ستا بچي نه دا بیا افت شي نو چې پیغمبر زکریا ورته ضرورت نه زما ستا به ورسره ته ضرورت وي بیا څه وایي واني خفت الموالیا من ورائي وکانت امرأتي عاقرا خدای پاکه زما دا نسبیان چې پاتې شم ورته زه دا خو به زما بیړه غرقه کړي زما چې کوم میشن دی به ختم شي دې ته موږ پښتو کې تربوران وایو تربوران خو بار څه ختم کړي نو خپل رب ته به بوډاوالي کې چیغې وایي نو قیمتي شو که نه بچي نو کله چې هغه وي دا خو د پیغمبرۍ خبره شوه او د نیکو خلقو خبره سوه هغو څه وی ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین نیکو خلقو هم خدای پاک دی خدای پاک داسې بچي راکې چې سترګې مې پې یقي شي د نیکو خلقو غټ صفت به دی چې هغه به د خپلو بچو دپاره هغه به وایي چې سترګې به دالو یخېږي چې ته یو کار کوې هغه کوي چې ته یو کوې هغه بله کوي نو بیا به دې سترګې څه یخې شي دا بچی چې دنیا ته راشي دا وستا کور بالو آبادیږي چې دا بچی سبي ادروایز دا خراب هم کېدی شي او چې دا خرابي دا فتنه او چې دا ښه دا به نعمتي نو انما اموالکم و اولادکم فتنه ستاسو مالونه پیسې دا ستاسو دپاره فتنه هم کېدی شي او دام کېدی شي چې ستاسو دپاره دشمن هم کېدی شي ستاسو دپاره رحمت هم کېدی شي دا بچی چې اوس راغی دی به اول مور له راځي د میندو دا ذمواري ډېره زیاته ځکه ده که نه چې دا واحد د انسان بچی واحد بچی چې دا انتهایی جاهلي دلته هېڅ پته نه نو الله تعالی وایي اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا ستا نه خو د بیزې بچی پسکوری ښه دی چې پاسي نو ګنټه پاسي ترپه کې وخي او دغه بچی د نښه د مایي چې راوځي نو لږ ساعت پس بیا تیر هغه دغه کوي دا لامبو وخي مطلب چې هی نوز دیټ هغه زده کړي د هغې په مقابله کې د انسان بچی کو موږ نه وی دا غیر چاپېره مشران جودله کې سات پس په مړو ځکه هغه له خو ریپینګ کول غواړي زر وله کپړې راغستل غواړي چاپېری کې ته او د فرض که دغې نو انکوبیټر ته ورسوئ که سانالي نو اکسیجن ورته ولګوئ که دغې نو مساج ورته وکئ ځکه خو واړه وایي چې تاسو د نه مخکې انټینیټل کیر کوئ تاسو ته پته چې ماشوم دنیا ته راځي چې دا ریسیو شي یعنې ایز وای پي ریسیومنټ به ولکئ ته نو دا بچی چې کله دنیا ته نه ټول نه کمزوری دی ټول نه غټ جاهل دی صرف دا چې دله خدای پاک د پوهې ارګنز ورکړي دي وجعل لکم السمع والابصار والافئده د اورېدو دپاره مې غوږونه درکړي دي نو که هغه د ډنډ په جومات کې او که د وسطاخیلو په جومات کې نو هلته به ته غوږ دی خبرې ته سمع والبصره بیا په سترګو باندې ګورې ابزرویشن به کوي دې ته موږ اکثر پریکټیکل ډیمانسټریشن وایو دا دواړه چې وکړي دا دواړه به یو ځای کوي دی به نتیجه راوباسي دا کار چې دی نو دا بچی چې لاول د مور خېټې ته لاړ شي ته وایي که نه نن سبا په دې سکولونو کې چې بورډي نو یو خو زمونږ به بلیک بورډ و ستاسو دې ته څه وایي اوس چې کوئ نو وایټ بورډي نو دا بورډ خالي په دې به لیکل غواړي نو دا بچی چې دی دا خالي ذهن راوړي برین دا مازغه مکمل طور خالي د سره هیڅ نه دله به اوس ته ورکې دې ته په نن سبا په ټرمینالوجي ورته وایي دا برانډ نیو کمپیوټر دی او په دې کې سافټویر نشته سافټویر به پکې اوس دا مور اچوي نو دی چې دا بچي له خدای دا صلاحیت ورکړی چې دی د مور په دې غېږ کې ګن دی د مور د سترګو ته ګوري او دی د هغې نه پته لګوي چې دا مور په څه خوشحاله شي نو دې ته دی لوینګ وایي چې دا ښه څیزونه دي چې مور په څه شي خفه شي دې ته نان لوینګ وایي چې دا لکه خراب څیزونه دي نو چې هغه ځای ګړس شي نو بچي له پکار دي چې ګړس طرف ته وګوري ګړس طرف ته نه ګوري مور ته ګوري کوم داسې ایونټ چې وشي که نه واقعه ډس شي نو دا ماشوم مور له رامنډې کوي
نو که دا مور دا تندې کولاو شي نو دا ماشوم دا نوټ کی چې دا یو ښه کارو شو، اکه دا تندې تریو شي نو دی دا نوټ کی چې دا بد کارو شو. نو دې ته لوینګ ان نان لوینګ ریکارډ دا خبرې د 2 کالو پورې دا ساینسي تحقیق. دیو جن وایي چې په وړو باندې د ماشومانو باندې د ډومبني 2 کاله چې دي دا ډیر زیات اټینشن ورته ورکړه چې دا د شیطان دی شي، ځکه دی وخت کې به دته د نیکۍ او د بدۍ. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو مرو اولادکم بالصلاه وهم ابناء 7 سنین، چې 2 کالو ته رسي نو ځان سره مانځله بیا یې مانځه وینا ورته کو. دا استاد ذمہواری دا ماشوم دنیا ته راغلی دی، دا به ستا لپاره فتنه ای ادروایز. نو کله که فرض کړه فتنې نه ځان بچ کې نو د 2 کال نه مخکې ته په ده باندې سوچ کوه او دته د مانځه دغه کنته چې جومات ته ځې 4-5 کال جینا سره بیا حفیظ صاحب بقاري کې چې واړه جومات ته مه راولی ورته وایي چې امام حسن امام حسین به رسول الله صلی الله علیه وسلم بول او جومونږ به هم راولو کله بقاري کې کله به نه، خو دی به جومات سره انټروډیوس شي. دی بیا وایي چې خپل بابا ګوره به زه جومات ته بوم. د 4 کال نه پس خو دی انټروډیوس شو، د 2 کال نه پس به ورته بیا وایي چې بچي مانځله ځه ځان سره یې مانځلی بیا. بیا مفسر پکې دام لیکي چې یوازې نه چې مانځله وایي بیا که روژې میاشت ورته وایي نفلي روژه ونیسه که نه خیر دی به یې نیمګړی کې ماته که چې بیا په سر دړې نو هغه هم ډېر دوره زدي هغه یې نه ماتوي. نو مطلب دا چې ستا دا ذمہواري ده چې د 2 کالو پورې په ده کې ته دا سافټویر پکې ته کښېن چې د نیکۍ سافټویر پکې انټر کړې. دا د مور ذمہواري ده. دا ډومبنی سکول مور شو. مور خپه وه دا تاسو ظاهر شاه تاسو ته یاد دی افغانستان ما ته خو یاد دی افغانستان بادشاه چې و ظاهر شاه نه مخکې چې کوم بادشاه و هغه عبدالرحمن چېرته نیک سړی و. نو هغه زوی تللی و جهاد لپاره ورځ کې به جهادونه و د اسلام ټول اکثر د افغانستان د طرف نه دلته غزني او دا خلق چې راغلی میزایل وغیره چې موږ رغو دا راغلی نو هغه جهاد له تللی نو خپه کور ته راننوته د بادشاه. نو هغه په ښځې ورته ولې یاره یو خبر راغی په ورځ کې خو ټلیفون هم نو غالبا نو څوک به راغلي چې زما بچی چې دی میدان د جهاد نه تښتېدلی نه. هغې مور ورته وی امپاسبل هغه بادشاه ښځې ورته وی نه ممکنه ده چې هغه تښتېدلي هغې وی بس تاسې لیونی یو تښتېدلی. پای کې خو 2-3 ورځې تېرې شوې 2-3 ورځې پس بیا اطلاع راله چې هغه کوم نوم چې و هغه صرف نوم دا او دا ستاسو هغه بچی نه و بل څوک و. نو خپلې ښځې ته مبارکي ورکړه وی هغه اطلاع غلطه وه نو هغې ما راته نه وی وی دا تا ولې داسې وی نو هغې وی د کله نه چې دی زما په خېټه شوی د هغې نه پس ما ستا د خزانې نه یو پیسه هم نه ده خوړلې ما به په خپله ودل چې ورته وایي کپړې ودلې دا به مې خرڅولې او په هغې به مې ځان له ډوډۍ خوړه چې دته حرامه وینه لاړه نه شي. نو ما دومره په حلاله وینه باندې هغه د په خېټه کې پاللی و. دې وجې نه وایي چې ستاسو کره پریګننټ ومن یي پریګننټ یعنې زنانۍ هغه وخت کې د ټي وي د کنزلو د میوزیکو د دې اثر په هغې پرېوځي. نو په هغې کور دې زنانه له پکار دي چې دا د بې حیایۍ د مجلس نه لري ځکه دلته دا ریډیشن دې ته وایي. ریډیشن دې ته وایي لکه زه تا سره لاس میلاو کړم نو یو ریډیشن وشي نو تا په خلاف زما نفرت و خو د دې لاس ته د میلاوېدو نه پس هغه نفرت ختم شي. دې وجې نه حضرت ویلو تصافحو تحابو یو بل سره مصافحه کوئ نه محبت په دې ته ریډیشن وایي. نو که فرض که ټي وي لګېدلی د بې حیایۍ خبرې دا به ریډیشن په ترو هغې ماشوم ته ځي نو ته د خپل ماشوم د بچ کول دپاره د خپل کور نه د بې حیایۍ ماحول لرې که. وایي دی چې دی مور او پلار ته ګوري نو که ته راکه د خپل بچي د خپل کور سم جوړول غواړې نو دا ښځه خاوند نه دي دا اوس چې مور او پلار دي دې له پکار دي چې په آپس کې جنګونه نه کوي ځکه ماشوم چې دی ابزرو د آی کانټیکټ دی دی ابزروی دی په اورېدو نه مني دی لیدو ته ګوري. نو چې ته ورته وایي چې یاره بار څوک اواز وکړي وایي ورته وایي چې نشته ډاکټر صاحب هغه ورته وایي بابا ولې ته خو یې نه ځکه خو دروغ نه مني که نه. نو دی ورته وایي زه یم خو ته بار ووایه چې نشته نو دا د دروغو چل ورته تخې. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویلو کل بني هر یو دغه چې دی که نه بني آدم ماشوم چې دی هغه مولود یولد علی فطرة الاسلام هغه نیک صحیح پیدا شوی فابواه یحودانه و ینصرانه مور پلار خرابوي. نو زما ستا ذمہواري اول د خپل کور د ټیکولو دپاره دا شوه چې د خپلو بچو غم به کې ته به هغې ته چې د نکاح دا کوم صورت چې دا په پاک ځای کې د نکاح وایي 3 فایدې تاله پکار دي. نمبر 1 سچایي په رښتینې نکاح وایي رښتینې نکاح بل څه دی لکه سړی ملایه ته لاړ شو او هلته یې ځان له یو ښځه وکړه و چې مړ واپس ځم بیا به یې سې پرېږدم دا یې په خودغرضۍ وکړه دې ته متعه وي غالبا او دا حرامه
چې ته د نکاح په وخت کې ستا اراده دی دې ته وقتي نکاح موقت وایي. نو ته به سچایي په دې کې ډېره ضروري ده، پاکیزګي په ډېره ضرورت ده. که پاکیزګي وایي چې دا به یارانه نه وي. ولا متخذات اخدان دی ته وایي. او یو مفسر د چا وی هغه موږ ته خدای دې وبخښي ډېر ښکلی سړی و، نو د اخدان تعریف یې کړو. وی اخدان څه ته وایي؟ وی اخدان هغه هلک ته وایي په کلي کې چې یو سړی یو ځای ته لاړ شي چې هلکه د چا مېلمه وي؟ وایي چې د مولوي صاحب مېلمه وي. خلک وایي چې وایي چې چیرمین صاحب مېلمه وایي چې چیرمین صاحب مېلمه ښه مېلمه وایي. وایي چې چا مېلمه چې ډاکټر صاحب مېلمه چې جویي به وایي که ده وي چېرې د پلاني مېلمه ما ټولو خلکو ته کتل چې ډېره د څه کوي. دغه به اخداني دا چې خلک یې په مېلمستیا بد ښکاري. نو دې ته وایي دا کې پاکیزګي به پکې ډېری، او بل باهمي محبت به ډېرې، مودت. او کله چې دا بچی دنیا ته راغی نو ستا ذموارۍ شروع شوې. نمبر 1 ذمواري دا چې د عباداتو چل ورته وښیه. نو ځان سره به یې مانځلی بیا سر به ورته ناکینګ کې جومات ته به یې راولې، کینده به ستا لپاره فتنه جوړه شي. او کومو خلکو چې د خپلو بچو غم نه دی کړی هغه بچي د هغو دپاره لوی غم پیدا کړی. بیا هغوی یاره ډاکټر صاحب پیسې مې ډېر شی ګټلي دي خو بچي خو مې ټول چرسیان دي. زمونږ یو صدر و فاروق لغاري او یو کس راته خبره کوله چې هلته زمونږ میټینګ و د هغه په بنګله کې، او چې دی بل طرف ته مونږ وکتل دی په کمره کې یو جینۍ یو هلک ناست و، یو بل ته آی وي انجکشن یې لګولې. وایي چې دا دواړه د یونیورسټۍ سټوډنټان دي او دې د هیروین اډکټ شوي دي. بیا به دې نه ځان خلاصولو دپاره د قرآن هدایت بیا موږ ته څه شو؟ یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. د اور نه به یې بچ کې، د اور نه د بچ کولو لپاره سګرټو نه به یې بچ کې، د چرسو نه به یې بچ کې. او هغې دپاره به بیا ته طریقه دا کوې، د هغې طریقه دا ده چې اخلاقیات به پکې ډیولپ کې. نو یو دا چې بادر به نر پکار دی. زه له پیریان نه یېرېږم، الله دغه ځای بو دی، دغه ځای باټا دی. نو دا بو باټا والا به نه وي. دې ته بیا چې چا نه دا بعضې خلک یې په یونیورسټو کې جینکۍ یې په کیوبیکل ځان له کمره کې اوسي. زموږ پرې ښځو پیریان راځي. پخوا بې نظیره زموږ مشره وه، نو ما چاته په هغه ورځو کې هغه وه، نو ما یوې ښځې پیریان راغلي زه یې وله بولم. نو ما ورته یم په دې پیریان راغلي، ما په بې نظیره خو چېرته رانله چې بي بي سي وایي چې پاکستان په وزیر اعظم پیریان راغلي دي، نن به میټینګ نه وي، زموږ په دې هره ورځ راځي. نو خو دا نه پوهېږي که نه. وی مولوي صاحب غریب نور څه چلو کې تاسې نه رضا کېږي، جوبتیان یې ورته دغه کړي. نو خپل بچو له چې ته دا ټریننګ ورکړې چې یېرېږي نه. الله تعالی ته ټول نه خوږ مخلوق انسان دی. نو هغه خو ته پیری خو ته دوره خوږ نه دی، ته ورته خوږې. نو ستا لپاره چې ستا علم تعالی جعل لکم السمع دا استعمال کې، یو چې بادري، یو چې امانتداري، او یو چې خیانت نه کوي، دروغ نه وایي، صادقي، او یو دا چې د مشرانو عزت کوي، او درې بله دا چې د میلمه عزت پیژني، او بل دا چې سخي سخاوت دپاره طریقه زموږ د الماني ډاکټر صاحب هغه چل کړی سړی ورته وزرېږي. هغه دا چې خپلو بچو له پاکټ مني چې ته ورکې، بیا هغې ته ووایه چې دغه پاکټ مني په پلاني ځای کې خیراتي ورکړه، دا چې حفیظ صاحب له ورکړو، دا چې مدرسې له ورکړو. هغه غریب په دې کچو کچو لاسو خپلې پیسې روالي، تاسې له ورکړې. دې ته انفاق وایي. نو د خپلو بچو له د انفاق ټریننګ ورکړي. نو انفاق ټریننګ نه چې هغه خپل 2 کچ ماشومان راوستل دغه په پروګرام کې وي چې دا د خپل جیب خرچ نه 40,000 روپۍ که 10,000 روپۍ غوښ ورکړي. دا صرف هغه هغو له ټریننګ ورکاو چې خپلو بچو له د انفاق ټریننګ ورکړي. او بله خبره دا ده چې دغه عادت یې کا، د کار عادت یې کا. دا داسې نه ښایي دا کله نیا کېږي، نیاګانې لوی مصیبت یې نه وړوکی دی چې سکول ته سهار ځي. زموږ د سکول ته اوس د دلته خو لمانځه نه وروستو راځي دا ګاډي، شاغستان دا ګاډي چې موږ ته راغلي وو دا راغلي، او په پېښور کې دا ګاډي د سهار د مانځه نه مخکې تلي. دا ټولې نیاګانې خپل نصیب پاسې وایي سکول ته لاړ شه، او چې سکول چوټیانې شي چې ته ورته وایې چې مانځه له پاسه وایي وړوکی دی. هماغه وړوکی چې پرون تا پاساو، هغه وړوکی دی چې ته اوس وایې چې لوی شي بیا بېروزګاره ناست د غرمې د 10 بجو پورې ودی، هغه نیا وایي یي به وایي لا وبه کې وایي لا عمر ډېر شی دی. دا ته زیاتېږي که نه د سکول نه تا ته دغه کم ښکاري، دا مونځ کم ښکاري. نو هغې دپاره دا چې ته په هغه په دې کې لکه د مشقت عادت یې کې. د مشقت د عادت کولو دپاره یو طریقه دا ده چې خپلې کپړې په خپله باندې ځان له استري کړي، خپلې سپلی ځان له په خپله پالش کړي، خپله بړستن په خپله راټوله کړي، خپله تولایي په خپله ځای کړي. دې ته وایي کار. او بیا دا چې ته وله په بیلنس په اعتدال سره لږه ډېره سزا ورکړې.
دا به نه کې دا به نه کې وایي د کوشش کول یو څو خبرو نه چې سپک ورته چېرته مو ګوره خپل بچی چېرته د خلکو مخکې سپک نه کې د پوزې ته دې وګوره د شونډو ته دې وګوره اته د شرمېږي نه میلمه به مخکې اکثر موږ خپل واړه ایسار کړي وایي دې چې ته څه وایې هغه دې ابزار کوي دی وایي چې دا به ګینې ښیي او د هغه په مخکې خپل نوکر ته چېرته سپک ونه ګورې هغه وایي دا به جایز وي چې دی ورته سپک ګوري نو چې تا هغې نوکر ته د هغه مخکې کنځل کوې نو هغه به ورته بیا کوي په شی نو ته به دا ذهن کې ساتې چې د دې ماشومانو او دا به بیا ستا لپاره ادروایز بیا فتنه که ته دا دغه ونه کړې نو کور دې جوړ شو نو اوس راشه د کور په خوا کې ستا سره ګاونډ چې دی د هغې به ډېر خیال ساتې او د خپل کور د ګاونډ د ټیک ساتلو دپاره قرآن چې کومه وینا ما تا ته کړې ده که نه ته به حیران شې چې زما ستا ورته ډوپي کړې موږ وایو خبره ده تېره شوه نو الله څه وایي وعبدوا الله ولا تشرکو به شیئا دا خو زموږ په سمجھ کې راځي چې شرک مه کوئ عبادت کوئ د یتیمانانو خیال ساتئ خو د ګاونډي دپاره درې صیغې استعمال کړي نمبر 1 څه وایي والجار ذي القربا د خپل ګاونډي خیال ساتئ چې ستاسو نسبي دی ځکه مخکې کړی چې اکثر جنګ ولې د نسبیان وي ما خو چې په کم کور کې دوه خویندې یو ځای واده شوي د جوړ ورځې جنګ په دویمه ورځ جدایي ځکه چې څومره قریبي رشته وي دومره ریاکشن ډېري پرځول ډېري او په خپلو کې چې چا کړي جوړ ورځ پرځولي نو والجار ذي القربا ځکه وایي چې ستا نسبي چې هغه ستا په ګاونډ کې ګوري دا یو سړي داسې تندي له ډکر کړ چې لرې مې چېرته کور رخ کړی وی وایي دا داسې که نه نو الله وایي چې والجار ذي القربا نور پسې څه وایي والجار الجنوب هغه سړی چې غریب د کوستان نه راغلی دی ستا په موساخیلو کې ځان له یو کوټه اخیستې ده او میم الله خان والا په خپل ځای کې ځای ورکړی دا د بار نه راغلی دی خو ده به ته خیال ساتې او دا دویم اوس ګوره الله پې څومره مین دی والصاحب بالجنب او هغه سړی چې هغه ستا فیلو دی کلاس فیلو هاسټل فیلو چهلا فیلو لکه حج فیلو چې هغه ستا سره حج له یو ځای تللی و ستا سره په کلاس کې یو ځای ناست دی ستا سره په ډیسک سره یو ځای ناست دی ستا سره روممیټ دی ستا سره په هاسټل کې یو ځای پاتې کېږي ستا کلاسمیټ دی یا ستا سره انہیں تھوڑی دیر کے لیے چې ستا کم ملګری دا ګوره دا درې واړه دې ته 3 ډایمنشن وایي چې ستا خو بس خو چې په خوا کې په دې سب کې هلکه دا څوک دی زموږ سره په جومات کې یو ځای مونځ کوي دا ستا فیلو شو دا ستا ګاونډي شو دغه سړی چې هغه ستا سره یو ځای دغه له ځي لوله تلی و او ته هم لوله ځې هغه هم ځې نو سار یو ځای ځه نو کارخانې ته یو ځای روان یې نو دا 3 واړه ډسکس کړل وایي دا دومره قیمتي و چې د الله رسول به وی چې ما ته خو د جبریل دومره ووی د الله رسول وایي دا جبریل دومره د ګاونډي خبره وکړه چې ما ویږینې په جایداد کې شریکوي نو حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی هغه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې د حجۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حج کړو ته حجۃ الوداع وایي د حجۃ الوداع په موقع باندې په خپل سورلۍ باندې سورو موږ ته وی چې د ګاونډي خیال ساتئ د ګاونډي خیال ساتئ د ګاونډي خیال ساتئ وایي دومره پیری وي چې ما چې ګینې په جایداد کې شریکوي دومره زور شو نو دا ګاونډي ستا لپاره ډېر زیات اهم شو دې وجې نه که ته خپل کور کوم ځای کې چې ګاونډ ښیي دغه ځای قیمت هم زیاتي په امریکا کې موږ یو ملګری خبره کوله په کومه هغې ته کاونټي وي غالبا په کومه کاونټي کې چې ښه خلک وي د هغې ځای کرایه ډېره زیاته او دا په سیرت کې یو صحابي دی عمرو بن العاص رضی الله عنه دی غالبا نو هغه پخوا کې چا کور خرڅاوه نو هغه وی یاره زما د کور قیمت ډېر دی نو چا ورته یې څه وی نو 1 लाख درهم غالبا ویلي نو هغه چې 80,000 درهم خو د کور قیمت دی 20,000 د عمرو بن العاص د ګاونډ قیمت دی ځکه داسې ښه ګاونډي تا ته نشي میلاویلی نو لکه پای کې دی وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلفو طریقو موږ ته ویلي چې کو چېرې تاسو د ایمان پته به دې نه لګي چې د ګاونډي سره څومره ښه نه سوی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه ولا یؤذي جاره پکار دی چې ګاونډي ته تکلیف نه ورکړې ګاونډي ته نه تنګ نه وي د دې مطلب چې ستا په آخرت یقین مضبوط دی اکاسې ته سپیړی او تا پیسې اوچتې کړي او هر سهار چیلې لځې او خلک وایي یاره امان ترې غواړه په خدای یقین وکړو سې روزي له ورسره هم زه ولې ورسره نه ځې زما ګاونډي دی ما ته یې پته ده د دې دا مطلب دی چې د دې سړي ایمان مضبوط نه دی که د په آخرت ایمان مضبوط وي د نه به ګاونډي خوشحاله او الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما ته کوم په څه طریقه باندې ښوولي وایي چې تاسو خپل ګاونډي نه دی د خپل فایدې نه محرومه مه کوئ نو هغه ورته څه وایي وایي که دی ستاسو په دیوال کې پخوا زموږ کچه دیوال نه وو نو که ستاسو په دیوال کې میخ ټک وخي نو قارېږئ به ورته نه چې څه ټک ټک تېره کړې دیوال زما دی میخ پکې ته ټک وخې
ای غاړې ته اخیسته هغه مونږ پخوا یو دیوال به و که نه دی خوا دا خو څه کوي خو کوئی بیش لګوي نو هم به وله ځای ورکوي نو ابو هرره رضی الله عنه خو په خپل دور کې وي د بینچ له به په دیوال کې ځای ورکوي بیا زموږ په شان سړی وه څه ملګري نه هغه ته یې ولې وله ورکړم هغه وایي ستا به پې ملا ماتېږي خو ورکوي به یې پیغمبر ویلي چې ورکوي او بیا څه وی ابوذر ته مونږ چې کله رضی الله عنه چې مونږ په اسکولونو کې به وی مونږ ای اباذر یا ابوذر جب شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ډالو وعاهد جیرانکا د خپل ګاونډي ته پوسو کا غیله ته ولېګا اوس مونږ و چونګولې په خو اکثر دا روسټي په دې کې مونږ کم ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې تاسو به کې شوروا جوړه کې شوروا خپل خواني چې مته دلته خوره اومتي ګاونډي لور کې اته بیکانه به وکنه نو چې خپل ګاونډي لا د تبیکان هغه بوخه خو کچ کوټي وي نو چې دی ترس کو نه ته کې با خوګ بوی راغې نو د تبیکانی نه ولا تکلیف مره ور کوا چې کله ته تبیکانی کې نو چې هغه کرته ولېږي چې هغه لور کېته نو دا بیا کنه ورکې نو سبا انجام به ډیر خطرناک انجام دی ازما ستاسو ته فکر نه دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم انداز اختیار کړي نو کو پاغه انداز کې علي ته به حیران شي نمبر 1 انداز چې لکستا ایمان ته خطر ده ایمان ته څنګه خطر ده هغه لپاره خدا خبره کړي وکنه چې کله تاسو په پړوسی چي دي چې هغه ته دغه کې وسره سلوک نه کې نو من کان یؤمن بالله یو خدا شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی ګوره د الله رسول وی والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن ګوره په دې تاسو کې د اتنا لکان بم په دې ترجمه بسې زماره په خدای قسم چې ایمان پکې نشته تاسو کوی د الله رسول وی نو چا چې وته وکه خو دا غوي چې څوک د یره د بد قسمه ده ومن لا یامنو جاره بوایقه د چا غونډي چې د چا د کرتوتو نه دمه نه په امن نه تاسو ځښونه کې ټول سیستم دی راخ کړی دی او هغه ته وای هغه سړی وکنه لار ته غوښته نو چې لار ته غوښته نو راځه نو نه یک لار ورکوله چای لارې لاړه کوله نو هغه فقیر غوای مرخ کړی و وی چې نه زه خو نور کوم زه نور کوم نو هغه چې کله خبر خلاص وره نه کړه نو فقیر ته غلی غونتی مونږ وی چیرې دا ولې تا دا دو شور کا هغه دې نایک پر ماته ویل چې به دې سوا ماته دې سوا دا یې کنه مونږ دې سکو گاونډي به زمانه څنګه څنګه نو الله د الله رسول ته دې سړی په باره کې ویلي چې اسی به تسپېړې نو د دې نه دا پته ولګه چې ایمان نو نیک عمل د ایمان نه بغیر قبليږي نه لکه اوسړي دا انجوز وغیرہ چې موږ له څومره کارونه کوي دي کې ایمان نشته نو بظاهر دا بظاهر خلګي خدا اخرت د غټي دي نه پته مګيږي ځکه ایمان مست دی یو خدا شو نو بل عملی تور سوچولو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رپورت راغی یره یو ابیدا او ټول شپه تهجد کوي او ټول ورځې روزي او خیراتونه کوي خو به دومره جبه ده او گاونډي ته ډیر زیات تنگ ده نو حضرت سوی پنار په پور کې ده هم مطلب ولې په ور کې دا هغه روزي کار نه کوي کنه دا ډېر خطرناک نه شوالته ایمان کار نه کوي عدل ته عمل کار نه کوي نو روزي چې سړی نه سیده آسان کار دی روزي نیول آیا د شپې تهجد کول دا هغه غریب ادا کوي خو چون کې گاونډي ته تنگ دی نو موږ نه وایو دا الله رسول وی پنار دا دوزخی ده نو بل طرف ته د الله د رسول یو حدیث دی هغه ډېر عجیب دی او په موږ اکثر په موږ کې دا دی وی د دریو کسانو عمل بځایي ګور الله رسول ایکسپلین کړی هرشه څومره چې انجوز او څومره چې دغه د ریسرچر ټایپ خلکو ریسرچونه کړي او یو خبره راستلی هغه د خدای پیغمبر په یو وړو کې ټکی کړي لکه موږ یو ریسرچ کړو چې دا ټي بي نه ده دا پس خوريږي ډراپلیټ انفیکشن وته موږ ویل چې کله ته توقانه تو کې د ټي بي بکټیریا پدې کې دا دلته پدې ده کې پرته دا واړه پکې لبي کوي په خاورو کې لبي کول څه دغه خونه ده هغه ملات کې هغه راولي په خله پورې هغه ټي بي بکټیریا دنه لاړ شي دیو جنوي تاسو توقانه متو کوي نو چې کله دا ریسرچ راغی ډیره موده پس اسماعیل صاحب التناسو هغه ویلا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوخا ویلو ویسه ویلو وی چې توقانه تیکه تو کوي بیزایا نو فکفارتها دفنها کفاره ورکه او کفاره دار چې وسه خخه کزر نو د خدای پیغمبر ورته ته خبره سوره مخکې کړي نو وی چې درې کسې دغه اعمال ظاهري نمبر 1 هغه مشر سره هغه امام هغه هیډ اف د ډپارټمنټ هغه د یونټ مشر چې هغه کشران چې ښه کارونه کوي نو شاباش وته نه وي چې لاغه غلطي کوي جو بس سخت سزا ولا ور کوي دا یې کنه یره وي دوره موده مې هغه کار وکړو نو هر ورځ به سوالونه ټیک کړي نن مې غلط کړي نو ته اوس ولې زمانه نه قلاریږي
او هر وخت زه په وخت راځم نو که اوس لږ ناوخته رالم نو څه چلو شو نو دا کشران لکه د خواښې نه د انګین دي او د نایک نه د نوکرانو او د هیډ نه د خپل ماتح کسان په دې تنګي وایي سړی لاغه په کڼاوه کوک شوی نه او دی بیا خبره نه پرېږدي د دې سړي اعمال سري ضایع دي یا خدای پاکه دا خو زما گزارش نه شوه نو ویل ته ستا بیهیویر ټیک نه دي که نه په ډپارټمنټ کې ټول کسان دره تنګ دي موږ دا مشران چې وګوره لکه هیډ ماسټر صاحب او ډاکټر صاحب دا ډېر په خطره کې ټیکهدار صاحب کوم چې مشري او په کور کې چې لا څوک مشري دا خواښې ترور خو د دې خو بیړه بغیر کشي ځکه چې دا خو هغه ناروا وي د انګیندو ته او بیا چې ښځه مشره شي نو هغوی په دې کور کې ما خوشحالي ونه لیده نو یو خو د دې اعمال ضایع دي. دویم نمبر هر هغه ګاونډي چې هغه د خپل ګاونډي ښه خبرې نه خورئ که هغه غلط کار وکړي نو ټوله دنیا ته خبرې امام صاحب په مانځه کې ولاړي نو چې ټول عمر ښه قرات تا ته کوي او چې یو پیره خطا شي جو ته زما په شان په ځای په ځای لیږئ استاد خو نن خطا شي نو دغه یو پیره ځای موږ یو پیره ویلو عمران خان حل په اغستو نو په هغې حل کې وی چې محمد څه وکړه څه ټکې خاتم النبیین ټیکو نه وی نو هغه یو سړي ډېر خوږ جواب راکړو هغه ما یاره ډېره مزه کړه ولې وی حفیظ صاحب چار وخت خطا کړي نو که عمران خان خطا شو یو لکه صحیح خبره هم ده که نه چې حفیظ صاحب په قرآن کې مخکې ته خطا کېږي نو که هغه په خاتم النبیین کې خطا شو لکه چاله خو به سپیس ورکې که نه نو سپیس به ورکې چاله په سړي پسې به لیدکې نه لګي ځکه چې څوک لیدکې لګوي په یو سړي پسې او د هغه بدې خبرې ایکسپلایټ کوي او د هغه نیکې خبرې اګنور کوي د دې سړي به نیک اعمال ضایع او دریم نمبر هغه ښځه چې هغې خاوند کور ته راشي نو تنګی او چې کله د کور نه باري نو بیا خیانت کوي نو د دریو کسانو اعمال چې دي هغه بځایي او هغه کسانو کې یو هغه ګاونډي دی چې هغه د خپل ګاونډي بد خو ډېر وي او نیکۍ یې نه خورئ د دې نه علاوه یو بله خبره دا ده چې ډېره خطرناکه ده د ګاونډي په حواله سره هغه دا چې ګاونډي چې دی د هغه سره بد کول د ګناه انټنسټي شدت زیات دی پښتو کې زما په خیال غلط داسې وایي چې غلا د بل چا نه کول او د ګاونډي نه غلا کول دا داسې دی لکه بل چا نه چې لس پیرې غلا وکړي او دا بل ټکی دی د بل چا سره بدکاري کول او د ګاونډي زنانه سره بدکاري کول د ګاونډي زنانه دا بدکاري داسې ده لکه بل ځای چې لس پیرې ده کړي نو د هغه شدت کې اضافه راله او دې وجې نه ما ته خو چل ښوولی و چې د قیامت په ورځ باندې به د لومبۍ جګړې فیصله چې کېږي هغه د دوو ګاونډیانو په منځ کې او هغه به وایي یو ګاونډي به وایي چې خدای پاکه ده په ما دروازه بنده کړې وه نه یې شملې را لېږلې او ټیبویل وکراو نه یې اوبه راکولې او زما څاروي د وړکې نه مړ کړی ټانټې هم نه را لېږلې او زه یې په خپله لار هم نه پرېښودم چې په دې به نه راځې په ما یې د خیر ټولې دروازې بندې کړې وې دا به قصه او بیا په دې کې آخري خبره چې موږ دا خبره خپله خلاصو وایي چې خدای پاک وایي څوک ډېر خوښ دي دا ډېره غټه خبره چې خدای ته خوښې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خو ښکاره خبره ده چې خدای پاک به څوک خوښي سورت صف لومبنی آیات دی غالبا ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص کوم چې مجاهدین جنګیږي دا خو د خدای خوښ دي خو بل هغه ګاونډي د خدای پاک ډېر خوښ دی چې ګاونډي ډېر زیات بدخویی دی ورسره د صبر معامله کوي سړي وی یاره پلان ډېر تنګ یم مې خوش قسمت وی ولې مې مقرره ته به صبر معامله وکړي د خدای خوښ شي که نه یو سړی دی هغه زیر رحم الکاشه ستا نسبي دی او ښه سړی نه دی تا تنګوي نو په بظاهر خو ستا لپاره ازمایش دی خو په حقیقت کې خدای چې اصل رقمي خدا ده ستا ازمایش دی هغه یو تبلیغي جومات ته نه راته ما ته ول نه راځې نو ما ته دلته اعمال نشته نو ما بیا زه پلاني جومات ته ځم هلته اعمال دي نو ما ورته یم ګوره حدیث دا دی چې کوم ځای کې د پیغمبر سنت مړی اته ژوندي کې نو فلهو اجرو 100 شهید د سلو شهیدانو ثواب دی چې کوم ځای اعمال نه هلته اعمال پیدا کړه چې رسولو شهیدانو ثواب دی وشي چې کوم ځای الریډي یا خو الریډي دی یاسین دا یو بله خبره شوه او بیا په دې حواله باندې اخري خبره چې یو صحابي تپوس کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چېرې ما ته ووایه چې د ګاونډي په ما څه حق دی موږ ټول دا اورو او اوس دا به کوو انشاءالله نمبر 1 چې هغه ناجوړه شي نو تپوس له به ځې صحیح به دوره ضرورت به نه وي موږ هسې بس کوو
چې مونږه چې کله ناجوړه شي نو تبوس له به ځې او چې کله وفات شي نو جنازې له به ځې او چې کله هغه کنډه وي نه بوله پوره کې کله قرض په صورت کې که داسې په صورت کې هغې کله فرض که څه نه وي اب ورلېږې که اندر پایه پکورن داسې به نه وایي چې بیا یې نه راوړي اب ول ورکوي دې ته یمنعون الماعون وایي چې څوک چاله اندر پایه نه ورکوي یا کټ نه ورکوي په غم خادی کې نو حضرت وایي چې د هغه کنډه به پوره کې نمبر 3 نمبر 4 که هغه خوشحاله شو خیر ورته حاصل شو نو مبارکۍ له به ځې وی ولې لاړ شم وی ما ته په واده کې نه دي ویلي په دې کې د واده ذکر خو نشته که نه د کارډ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صحابي مخې له ورغی او د هغه کپړې بل شان وې په هغې باندې زعفران نو حضرت ته تپوس ونه کړه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وی ولې وی واده مې کړی نو پکار نه چې حضرت ته ګیله کړی چې موږ ته یې پکې نه دي ویلي حضرت فورا ورته وی اولم ولو بشاتن خامخا ولیمه وکړه د دې مطلب تا ته په واده کې څوک ونه وایي وله مبارکۍ له ورشه وایه یاره ډېر خوشحاله شوم مونږ خو دومره بد خطر زیرو چې په غم کې ټلیفون غواړو نو ورپسې وایي چې که بر هغه خفه شي مصیبت پرې راشي نو تعزیت له وایي په دې کې د وینا شته نو د هغې غریب ښځه مړه ده او هغه غریب په ځان کور یې وران شو او ته وایې ما ته یې ټلیفون نه دی کړی ما ورته وایم چې نه یې دی کړی نو ولې دې پلانو ته چې کړی نو سړي کور وران شي رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته به دا نه ویلي چې کو ټلیفون نه وکړی نه به مزه نو دا په تا راغه حق دی چې کله هغه ته خوشحالي میلاو شي مبارکۍ له به ځې او د هغه د اجازت نه بغیر به خپل دیوال نه اوچتې هغه ته به وایي چې زموږ خو ضرورت دی دا دویم چت جوړو په هغه به یو سوری شي غرمه به نه یو هوا به بې بند شي او بیا وایي چې د خپلې هانډۍ د خوش دغه لا به هغه له خامخا څه ورکې چې کله تاسو پخه کوئ ګلې هغې له به لیږې او که چېرې تا میوه راوړه کور ته نو په کار ده چې دغه میوې نه هغو له ورکې د ښه خلک اکثر دوه میوې الي یو ګاونډي له یو ځان له الي که نه ستا وس نه کېږي نه شي ورکولی نو خپلو بچو ته به ووایې چې د دې نه بار ته مه وړئ هسې نه چې د هغه بچي هغه ته په جړا شي ضد کوي او د هغه سره بیا پیسې نه هغه وله نشي اخیستی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين